د افغانستان کوچ جوناتن ټراټ اخر آی سی سی لا یو قراره جواب ورکړی دی. آی سی سی نه یو ډیره غټه ګیله هم کړې ده، په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. او دا کومه ګیله چې اوس جوناتن ټراټ کړې ده دا دې نه مخکې انضمام الحق الریډي دا خبره کړې وه. انضمام الحق الریډي د دې انکشافات کړي وو. څه خبرې دی هم په دې ویډیو کې ډسکس کوم. بل د انګلینډ چې کوم سابقه کپتان دی مایکل وان هم د جوناتن ټراټ او د انضمام الحق سره خپل رای چې کوم دی مطلب یو ځای کړې ده، د هغې طرفداري کړې ده. او آی سی سی چې کوم دی د هغې مکمل حقیقت ښکاره کړی دی. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شئ. ټول ډومبې د افغانستان چې کوم کوچ دی جوناتن ټراټ باندې خبره کوو. جی جوناتن ټراټ د آی سی سی نه غټه ګیله دا کړې ده. جوناتن ټراټ ویلي دي چې دا کوم پچ موږ له سیمی فائنل ته میلاو نو دا سیمی فائنل پچ نو، دومره سخت وکټ څوک سیمی فائنل ته نه تیاری. آی سی سی له نو په کار چې دومره سخت وکټ د سیمی فائنل میچ دپاره تیاره کړې وه چې هغه بالکل صرف د بالرانو دپاره فیور کې وه، او هغه هم صرف په فرست اننګز کې. که چېرې وایي دا ساوث افریقا هم فرست اننګز کې بیټنګ راغلی او ساوث افریقا ډومبنی بیټنګ کړی نو هغوی پې هم دومره های سکور نه شو کولی، د هغوی بیټنګ به پې هم کولیپس کېدو. نو جوناتن ټراټ چې کوم دی آی سی سی نه سخته ګیله کړې ده او ویلي دي چې د آی سی سی د سیمی فائنل چې کوم وکټ سو هغې نه زه خوشحاله نه یم. او د آی سی سی چې دې ورلډ کپ کې کوم مطلب کارکردګي وه، د آی سی سی چې کوم رول په دې ورلډ کپ کې هغه صحیح طریقې سره نه دی نباو کړی. آی سی سی صرف اور صرف چې فیور ورکړی دی انډیا له ورکړی دی، چونکه ډومبنی سیمی فائنل میچ چې کوم هغه د انډیا او د انګلینډ او د افغانستان او د ساوث افریقا میچ چې کوم هغه دویم. نو د ډومبنی د افغانستان او د ساوث افریقا کو، دویم د انډیا او د انګلینډ کو، صرف اور صرف په دې وجه باندې چې هغې ماښام وکړو چې په ایشیا کې ماښام وي چې هلته ویورشپ زیات راشي. جي نو هغې څومره نقصان افغانستان ټیم له ورکو د هغې حوالې سره جوناتن ټراټ د آی سی سی نه غټه ګیله کړې ده. جي او دې حوالې سره انضمام الحق هم ویلي چې دا پیچونه چې کوم دي دا د آی سی سی ټي 20 ورلډ کپ دپاره نه دي، دومره سخت پیچونه څوک د آی سی سی ایونټ دپاره نه تیاری. صرف د ویسټ انډیز نه هغه د یو اس ای پیچز الریډي تاسو کتلي چې 100 نه په زیات سکور نه کېدو، چې لکه انډیا 120 وکړه پاکستان ورپسې چیز نه کړ. هغې نه مخکې نور میچونو کې هم 100 نه به چې زیات سکور وشوه به سیکنډ اننګز کې نه چیز کېدو. نو ډېر ټف وکټ چې کوم دی د انضمام الحق وی چې دا تیاره شوې ده. وربل د باران حوالې سره د باران د لاسه ګوره پاکستان هم د ورلډ کپ نه بهر شو، بارانونه نور میچونه هم ډسټرب کړ. نو په دې وجه باندې انضمام الحق وی چې آی سی سی څه وړه ماشومه نه ده چې هغوی د ویدر فارکاسټ نه کوي او هغوی ډایرکټ میچونه شیډیول کوي. آی سی سی له پکار و چې د ویدر فارکاسټنګ یې کړی وی او میچونه یې داسې نه شیډیول کړل چې کوم ځای کې باران یې هلته دی میچونه یو اهم میچ د باران د لاسه یو اهم ټیم د ورلډ کپ نه بهر کېږي. انضمام الحق په دې الریډي خبره کړې وه. نو دې حوالې سره د انګلینډ سابقه کپتان چې کوم دی مایکل وان د دواړو سره خپله رای یو ځای کړې ده او ویلي دي چې انضمام الحق هم صحیح خبره کړې ده او دا کوم چې جوناتن ټراټ دی د افغانستان کوچ دو هم صحیح خبره کړې ده. او په آی سی سی باندې د انګلینډ سابقه کپتان مایکل وان سخت تنقید کړی دی چې دا صرف اور صرف آی سی سی چې کومه ده دا آی سی سی نه ده، دا بلکې د انډیا یو مطلب کرکټ دغه دی کرکټ کمیټي ده. دا آی سی سی انټرنیشنل کرکټ کونسل نه دی، دا انډین کرکټ کونسل دی. دا د انډیا په فیور کې ځي، د انډیا په فیور کې خپلې فیصلې کوي او د زیات فیور انډیا له ورکوي. دا مایکل وان په آی سی سی باندې غټ تنقید کړی دی. نو په دې ویډیو کې دا هم اپډیټس و. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.